أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 4 رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 او 2 آیاتونه چې نو آب ویلې کېږي. د ما قبل چې نو سورۃ ال عمران ختم شو د الله جل جلاله فضل و کرم سره کم کمه کو تای شو الله رب العزت دی هغه معاف کی او دغه ته الله پاک شرف قبولیت نصیب کی. د دې نو سورۃ نساء شروع کېږي د کې چې څومره د الله رب العزت د طرف نه اوامر دي لید پاغه باندې عمل کول توفیق نصیب کی. څومره منهیات دی الله دې موږ دا غینه چې نو محفوظ او مانون کی. سورۃ نساء دا مدنی سورۃ دی او په ترتیب نزولی سره دا سورۃ نو د سورۃ ممتحنه نه اورست نازل شوه دی او ترتیب قرآنی سره دا سورۃ د سورۃ ال عمران نه اورست دی او د سورۃ مائده نه مخکې دی. دغه شان دا سورۃ نو په ترتیب قرآنی سره 4 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره 92 نمبر دی. په دې سورۃ کې نو 176 آیاتونه دي 24 پکې رکوګانې دي او 3940 پکې کلمات دي 16030 پکې حروف دي. ربط د ما قبل سره نو ما قبل سورۃ سره دی چې نو په دوه قسم ربط دی. یو چې نو ربط لفظي دی او یو ربط معنوي دی. ما قبل سره یو ربط او مناسبت لفظي دا دی چې د دینه مخکې په سورۃ ال عمران اخرنی آیات کې تیر شو. الله وی واتقوا الله لعلکم تفلحون. تقوا اختیار کې د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. نو دې آیات د دې سورۃ په شروع کې هم الله جل جلاله د تقوا ذکر کړلو. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اے خلق د اغه الله نو ویریږي کم ذات چې تاسو پیدا کړی یې د یو نفس نه. ربط معنوي چې نو هغه ما قبل سره چې نو ربط معنوي ده چې د دینه مخکې صورت کې سورۃ ال عمران کې چې نو هغه د اغیار سره د معاملې ذکر ولو یعنی کافر سره يهود اهل کتاب سره چې کم معاملات ذکر کېدل هغه تذکرہ وکړي. او وس په دې صورت کې سورۃ النساء کې نو هغه د رشتہ دارانو د مسلمانانو د اپس د رشتہ دارانو د معاملات نو هغه به کې ذکر کړي. پلار نو هغه زوینه به سورې سم ملایږي د زوینه په پلار ته سم ملایږي یتیمانانو سره به سک نه سلوک کېږي. نو دې کې وس د دې تذکرہ نه موضوع د دې صورت نو هغه اصلاح د عرب مقصود ده. نو دې کې نو هغه دغه اسلام متعلق نو هغه تذکرہ کېږي. سورۃ النساء نو د دې نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای چې زما وړه غواړي چې هر زنانه ته سورۃ النساء او دغه شانته او سورۃ نور زما وړه غواړي چې دا هر زنانه چې نو هغه سورۃ النساء او سورۃ نور چې نو هغه یاد کی. نو دیو چې نزدک دې کې دغه متعلق نو زیات احکامات راغلي دي. نو د پاره د دې چې دوی په دې سره دغه ټول احکامات چې نو هغه او پیژنې. الله رب العزت و یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اے خلق تاسو یریږئ د هغه ذات نه. نو الله رب العزت دلته شروع هم چې نو هغه په تقوا سره وکړه ځکه چې د تمام معاملات ورسته راځي او د دې معاملاتو د پاره منشز او جړله هغه د الله پاک یره ده. الله پاک چې نو هغه د دنیایي خلکو په شانتي دنیایي حکومتونو په شانتي عالی قوانین نه بس یو حکم ویلو که باغې کې نقصان نه که فائدہ ده که خپه کې دی او که بد دی خدا حکم بجاری کیږي. الله چې کوم قانون ذکر کوي نو دغه قانون سره اصلاح او تربیت هم کوي.
نو ځکه الله رب العزت دغه قانون ورسته ذکر کوي معاملات ذکر کوي نو داغه نه مخکې لفظ تقوا ذکر کړلو چې په دې شزونه کې د الله نه وایي اخلاص نه چنه نو هغه کارواله کم ذات هغه ذات الذي خلقكم من نفس واحده هغه ذات چې تاسو د یو نفس نه چې نو هغه پیدا کړی نو دغه نه مراد حضرت آدم علی السلام دی وخلق منها زوجها او داغه نه دغه نفس نه پیدا کړي داغه نو بیبي کور والا دینه مراد حضرت حوا علی السلام چې نو هغه نه اوس نه الله رب العزت چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړلو نو بیا آدم علیه السلام یو ورځ نو هغه آرام کولو او دولو نو هیڅ نو هغه د او د چې کله ولو نو د غس پختې نه په دغه دوران کې چې نو هغه بیبي حوا چې نو هغه پیدا شول کله چې حضرت آدم علیه السلام یو شو نو وای کتل نو چې وای ورته کتل نو آدم علیه السلام ورته وی چې نو هغه تو سوکې نو هغه ورته زو هوایم کم طرف براله وچنه نو الله رب العزت ستاسو کسه پختې نه پیدا کړلم نو چې کله دې اوې نو فمال حضرت آدم علیه السلام داغه طرف ته جنه نو هغه مایل شولو نو چې کله مایل شولو نو پدې کې جبرئیل امین رالو داغه ورته چې مه یا آدم اے آدم علیه السلام نچنه نو هغه صبر وکا به وچنه نو هغه د دې مہر ادا کا حتی انت ادی مہرها مخکې د دین چې تو د دې مہر ادا کې یعنی صبر وکا مخکې مہر ادا کا نو آدم علیه السلام چې د دې مہر سره نو وایي نو هغه دې ته ویلې شول چې مہر چې نو هغه دادې چې د درې پیره یا او پیره یا اولس پیره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې نو هغه وای تفسیر ساوی علی حاشیه چې نو هغه جلالین په جلالین په حاشیه باندې تفسیر ساوی دا چې نو تفسیر د هغه کې دا ذکر کړي او دا مخکینه مضمون دا تفسیر چې نو دا هم ذکر کړي د تفسیر خازن هم ذکر کړي بیا دغه نه اورسته الله رب العزت دا غوینه دنیا کې وبس منهم رجالا کثیر و نساء البته دې کې د علماو اختلاف لګ نه چې آیا آدم علیه السلام د غسه پختینه بیبي حوا چې نو هغه په دنیا کې پیدا شي او که په جنت کې نو بده کې چې نو هغه د امام اسحاق رحمه الله او دغه شان وهب رحمه الله د دې حضرات امام قتاده رحمه الله دی قول دا چې آدم علیه السلام جنت تلا نو تل چې بیبي حوا پیدا شي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حضرات قول چې نو هغه دار چې بیبي حوا چې نو هغه په جنت کې پیدا شي او بیا چې نو هغه سمیت به هوا چې نو هوا ته هوا نوم ولې خودم نو وېدا چې نو هوا نوم ولدی و جن خودلو چې دا د حی نه پیدا شي دوندې بنی آدم نه الله پاک پیدا کړو او بیا د غم ذکر کړي اسنه چې سو کوی چې بیا خدای شانتی دا زمونږ خور شول ځکه د آدم علیه السلام خدا ټول خلق الله وی وبس منهم رجالا کثیرا الذي خلقكم من نفس واحده نو وینا دا عام چې کم د ابوت او د اولاد چې کومه طریقه ده د مور پلار نه پیدا کیږي دا په دغه طریقې باندې پیدا نه و نو چې کله دا په دغه طریقې سره پیدا نه نو دا چې د چا خور نشي کېدل دا د ټول امت چې نو هغه د ټولو خلکو مور ده وبس منهم رجالا كثيرا ونساء او بیا د الله رب العزت داغینه خوارق ډیر شي چې نو هغه سړی او خزي واتقوا الله الله نه ویریږي الذي تساءلون به هغه الله چې داغه پنویم باندې تاسو د یو بل سوالونه کوي کله چې اکثر زمونږ سره معاملې چا سره یا چا باندې مستحق و غیره مونږ داغه نه د خپل معاملې د خپل حق غواړو نو چې کله تنگ شي او نه راکې نو مونږ ول د الله واسطه ورکو کنه خدای ته وګوره جولای ته وګوره چې زما د حق راکا یا الله ته وګوره چې نه هغه ما پریک د ما معاف کا نو وس دې چې مونږه نو الله وی هغه الله نه ویریږي د چا پنوم چې تاسو سوالونه کوي نو د دغه الله پنوم باندې تاسو هم د نور خلکو نه چې څنګه پناه غواړي حق غواړي د دغه الله د دغه نوم خاطر د دغه الله وکا او ته هم پر دې حق چې نه هغه ادا کول شروع کا بل چې نه معاف کول شروع کا ول ارحام او د رشتہ دارانو نه چې نو هغه د صله رحمین ویریږي یعنی قطع صله رحمین چې نو هغه ویریږي حدیث مبارکه کې راځي مشکات کې او ترمذی جلد ثانی کې هم د مفهوم دادی الله پیغمبر فرمای صله رحمی چې نو هغه سره دوه برکتونه راځي یو پر رزق کې پراخواله څوک چې دا غواړي چې د رزق ته پراخ شي د صله رحمی کوي
او دویم چې نو هغه څوک چې دا غواړي چې د عمر کې برکت ولګي نو د صله رحمی کوي. سورۃ بقره په وړاندې چې نو هغه وړاندې دویم رکوع غالبا یا دریم کې الته مونږه تفصیل چې نو هغه ویلو. بیا صله رحمی چې نو هغه او څوک چې صله رحمی چې نو هغه نه کوي داغه د پر بل حدیث مبارکه مونږ ویل والته هم مفهوم چې په ورځ د قیامت د مسلم شریف چې نو هغه هم روایت د مفهوم داري صله رحمی به د الله جل جلاله د عرش مولا د لاندې معلقي نو دا به یا الله چا چې زه په وسکړم ته د خپل رحمت سره یو ځای کې چا چې زه قطع کړم ته د خپل رحمت نه جنې نو هغه قطع کې نو ځکه الله پیغمبر تاسو صله رحمی چې نو هغه کوي او کم کس چې نه کې دا غي وعید سوره ده الله پیغمبر فرمای لا يدخل الجنه قاطع جنت ته جنې نو هغه صله رحمی قطع کون کې د جنت ته جنې نو هغه نشیتله. بل حدیث مبارکه کې راځي چې کم قوم کې چې نو هغه صله رحمی قطع کون کې خلک په دې باندې د الله پاک رحم چې نو هغه نشراتله. نو اوس نن خو تقریبا الله دی افو کې په کور کې چې نو هغه دا مسله ده نو ځکه بیا بدغه کې پهل چې نو هغه کول پکار دی. ترمذی چې نو ابواب البر وسیله کې روایت راغی مفهوم داري وای چې تاسو سره سوقته تعلق کوي نو تو سره جوړوا او بیا د دغه سره کله چې هغه کې نو ته په فعل وکړه تو سره سلام وکړه تو سره چې نو تعلق وکړه به چې نه کې ستا چې څومره ګناي دا بټول پاغه باندې شي الله تعالی دغه ګنا نه چې نو هغه وساتي. حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمای وای کله چې نو هغه مسلمان شولم او زر عالم د حضور علیه الصلاۃ والسلام اولمبني مجلس ته چې ما چې زه د الله پیغمبر وینم چې د الله را پیغمبر ته نو څنګه دی نو یې زه چرالم حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره نو هغه تذکرہ کوله او په دغه وخت کې د الله پیغمبر نو دا ارشاد فرمایلو افشوا السلام ټول نه اورمې د الله پیغمبر وي افشوا السلام تاسو سلام چې نو هغه په خپل امنس کې عام کې سلام چې نو هغه کوي خدای یا ساتي ګوره سلام چې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دې پوری دی بیا دغه نه اورست مصافحه د سلام چې نو هغه تکمیله ده په دواړه لاس باندې لاس میلاول د سلام تکمیله ده. خو ګوره نن چې زمونږ پر لوی وړو اکثر یو عادت بل پیدا شوی دی مونږ چې کله سلام کو نظر دي سکو ما د خدا تقریبا چې نو هغه سوره مې اوریدل یا مې د کړي نو هغه د چې نو هغه د ارتغل سلام دی خود سنت سلام د پیغمبر نه دی د یا ساتي سلام دا چې نو هغه د پیغمبر نه دی پیغمبر د سنت نه اورست پسینه باندې لاس خودل چې نو هغه نشتی باغې کې د سلام دی سلام سره چې نو تکمیله د سلام چې نو هغه په دواړو لاس سره چې نو هغه مصافحه ده دا عادت ختم کړي. او دویم تاسو که خیال کړئ زمونږ سر بعضې کسو ډیر غلط عادت دی ما باندې خو خپل جوړ ډیر زیات بچنه نو هغه بوج کېږي استاد پته نشته بعضې کس اکثر سلام کوي نو ټپ پملا بدل درې سلور غزاره چې نو هغه بدر کی دا رواج چې نو هغه ډیر زیات شوی دی الان کې دا خو نه په سلام کې دی بلکې دا پازیت کې دی اوس بدل کې بده باندې ګرمه کی د آسه بدګنی خدا مجبورای ناغه سویل نشي نو دا په سلام کې نشتی نو دا سلام سره اضافي کار ایزا چې نو هغه ده نو بهرحال نو وای چې د الله پیغمبر سره مجلس کې اورم به زر عالم نو په دغه مجلس کې سوي افشو السلام سلام چې نو هغه تاسو خور کوي. دویم د الله پیغمبر وی اطعم الطعام تاسو د خلکو سره چې نو هغه په خلکو باندې خوراک کوي غریبانو سره الله سي اخلاص امداد چې نو هغه کوي. وصل الارحام دریمه جمله الله پیغمبر وی تاسو صله رحمی چې نو هغه کوي. وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې چې نو هغه مونږ کوی تهجد کوی چې کله خلک ودشي تدخل الجنه بسلام تاسو به جنت ته داخل شئ چې نو هغه په امن او په سلام سره. نو ما د الله پیغمبر نو اوریدل سلور خبرې چې نو هغه د الله پیغمبر وکي یو د ټول نمخ کې سلام چې نو خور کوي. دویمه خبره چې نو هغه اطعم الطعام د غریبانو سره الله اخلاص امداد چې نو هغه کوي. دریم چې نو صله رحمی کوي او سلورم چې نو هغه ځان له یوازیوالي کې د الله عبادت چې نو هغه کوه تو به جنت چې نو هغه داخل شي په امن او سلام سره. ان الله کان علیکم رقیبا الله پتا سبحانه چې نو هغه نگهبان دی د الله د یری هر کار چې کوي نو د الله پاک د یری کوه د مخلوق پروا چې نو هغه مساته ځکه ستا په هر عمل باندې نگران او نگهبان هغه د الله ذات دی. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ويجنن هغه د قبيله غطفان د یو کس په باره کې نازل شوی او عموم چې نو هغه د ډیر دی ځکه چې نو عربو کې دا دستور او رواج ولو دا غوي به هغه چاله میراث نه ورکو کم سړی بچ په جنگ کې جنگیدل نه شولو
خذل به هم میراث نور کو وړو ماشومانانو الکانو جنکول به هم میراث نور کولو وې ځکه دوی په جنگ کې په کار نشي راتلی نو چې کله دا نشي کېدی موږ به دوی میراث نور کو نو قبیله غطفان د دې چې نو هغه یو کس هغه مړ شو ټول مال رو راغستو اوراري چې نو هغه رالوي شو چې کله بلوغ ته ورسېدو نو د بلوغ نه اورستو هغه ورته و زمامل هغه ورته نشته دله دوی ځوانو فیصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراوړه کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له فیصله راوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله پاک د آیاتونه نازل کول الله پیغمبر د دې مال د دې حق چې نو هغه دوی ته حواله کړ هغه لاړ ټول مال چې نو هغه ورته حواله کړو وی د الله رسول از انه کان حوبا کبیره نه امتیار زه دغه لوی ګناه اغستل ته چې نو هغه نه امتیار اوس یتیم ست ویل کېږي نو یتیم نو هغه ویل کېږي کله انسانانو کې نو یتیم هغه کس ته بیا ویل کېږي د چا چې پلار مړوي او د لا بالغ نه ځکه حضرت جین عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د پوسو کړی شو یتیم مدد سره هغه بلوغ پوري تر څو پورې چې د بالغ شوی نه د یتیم دی کله چې بالغ شو بیا د یتیموالي نه هغه ختم شو نو انسانانو کې یتیم هغه ته لیکيږي چې پلاری مړی زناورو کې یتیم هغه ته لیکيږي چې مور مړی او په موتیانو ملغررو کې یتیم هغه ته لیکيږي چې داغه په خپل مثال کې جنو هغه یوازې یکتاوی داغه په شانتي بل نه نو دغه ته یتیم در یتیم چې نو هغه ویل کېږي نو الله وی اتل یتام اموالهم داغه مالونه داغه لور کوي ولا تتبدل الخبيث بالطيب د متعلق ته نو هغه لیکلي نو بعض کسانو به بیا هیره پیری کوله داغه د مال نه به کرشه واغستو داغه په قدر به کې کوټه کې خودلو خبيزه به دی واغستله کمزوري بيزه کې نو بيزه مخکیم در شوي حساب وکا وسوم درش ني نو علاشیز به دی واغستو کمزوري به ول ورکو الله وی ولا تتبدل الخبيث بالطيب دسه بام نه کې خراب شي چې نو داغول بنور کې خزان نه والو خراب اغول ور کې ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او د دې مالونه بجنه خپل مالونه سره یو زم نخري سورة بقره کې خیال مکړال ته ترشو و ان تخالطوهم فاخوانكم کتا سو دي ځان سره یو ځای کوي نو داستا سرونه دي والله يعلم المصلح من المفسد الله چې نه مصلح پیژني چې کم سړی د دوی د خیر خوای د پر د دوی مال ساتي او کم سړی چې نه هغه بد خوای باندې ساتي نو الله وی د دوی مالونه به د خپل مالونو سره یو ځای نه خوري بیا چې کله دغه حرج رالو نو حرج په وخت باندې الله پاک په ځان سره یو ځای پالل شي خداغه چې څومره خرچه کېږي هم هغه قدر به دی علي دا غینه سیواګر چې نه هغه بدیناله ولیک دې مو وکړل انه کان حوبا کبیره دا بیا ډېر لوی ګناه دی د یتیم مال چې نو هغه خړل الله دې موږ دغه نه محفوظ او مانون وساتي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله سره چې به حد مهربان او انتهایی رحم کون کې دی یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ربکم ويرګي د خپل رب نه الذي اغا الله خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس د یو کس آدم علی السلام نه وخلق منها او پیدا کړی دغه نفس نه زوجها دغه بیبي وبس منهما او خار کړي د دغه ځوانو نه رجالن سړي کثیرن ډیر ونساء او خزي واتقوا الله ويرګي د الله نه الذي اغا الله تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه دغه پنوم سره والارحام او د دې رشتہ دارین ان الله بشک الله پاک کان دے علیکم پتا سبحان دی رقیبا نگران وآتوا اليتامى او ورکړی یتیمانو ته اموالهم داغوی مالونه ولا تتبدلوا او مبدلوی الخبيث ناپاک لرب الطيب د پاک سره ولا تاكلوا اموالهم او مخری مالونه داغوی الى اموالکم د خپل مالونو سره انه کان حوبا کبیره بشک دا گناه دی لوی یا ایها الناس اتقوا ای خلق ویرګ ربکم الذی درب خپل اغنا خلقکم من نفس واحده چې تاسو پیدا کړی د یو نفس د یو کس نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا غنه بیبي داغه وبس منهما رجالا كثيرا ونساء او خار کړی دغه دواړو نسړي ډیر او خزي واتقوا الله الذي ویرګ د اغه الله نتساءلون به چې تاسو یو بل نسوال کوی دا پنوم
کوم سره والارحام او د رشتہ داري یعنی قطع رحمینه ان الله بشک الله پاک کان علیکم دې پتا سو باندې رقیبا نگمانو وآتوا اليتامى او ورکړه یتیمانانو ته اموالهم مالونه داغي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدلوي ناپاک په پاک سره ولا تاكلوا اموالهم او مخري مالونه داغي الى اموالكم د خپل مالونه سره انه كان حوبا كبيرا بشک دا ګناه لوی دی